بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو دا ټیم د شپې نا وخت ده او په علوم القرآن شیرپو کې موجود یم. یو ډېره ښکلې دستوره وشوله د پښتونخوا، پاکستان او ورسره د تنزانیا او د مصر قاریان راغلي، تلاوت یې وکړو او اخوند او مزم ته واغسته وغه وجود چې کوم دی او وجود دومره سپک شو چې دلته کې څومره خلک وو، نو دغه دستوري هغه رونق په نظر راته، چونکې دا دارالعلوم تعلیم القرآن چې کوم دی په شیرپو کې دی، د دې چې کوم محتمم دی قاری روح الله صاحب مفتی دی، موږ په فخر کوو. الحمدلله موږ ته دا اجازه حاصل دی 4 کال سالانه تقریب کیږي کلم دی. د دې ځای قاریان علما الحمدلله ټول 400 علمان را سره مینه ساتي او زمونږ مو سره مینه ده. خدا مدرسه د الله کور دی، خو د هغې نه پس هغه سړی چې خپله ګڼي چې د کور مدرسه وي نو هغه دا زمونږ تعلیم القرآن دی. صاحب چې کوم دی هغه د صوبایي کچ باندې په قیرت کې قاری روح الله صاحب، بلکې د پاکستان په کچه باندې هغه نوم خو ګټلی دی. نو بیا د هغه شاګرد قاری احمد کاشا چې دې وخت کې ملیشیا ته سعودي عرب ته روان دی او د پاکستان په کچه باندې هغه ایوارډ یافته دی. کتونکو د دې کلي علاقې خلک چې د مدرسې سره کم دي د خپل وس مطابق په دې مدرسه باندې اوس هم د کروڑ نه زیاتې پیسې لګېدلې دي. خو دا چتونه دي پکې. نن دغه میلمانه چې راغلي وو د پکې سهولت نه و، د باتروم سهولت نشته، د بجلۍ فټینګ ورکې نه دی شوی، خو خوشقسمته دي هغه خلکه او نن به چې دا دستوره کتلې وي چې په عالمي کچه باندې دلته کې یو دستوره وشوله چې چا دې کې پیسې لګولې دي، چا منډه تړ لګولې ده، نن به هغه خلک ډېر زیات خوشحالي وي. نن هغه خلکه زما ستا نه ډېر ښه په دې دي چې نن دې دستورې له د ټولې 400 نه خلک راغلي وو او موږ هم په دغه کې شریک وو. په دغه کې موږ ته هم د تقریر موقع راکړې شوه، د ماسخوتن ډېره غټه جمع وشوه، د دغه اذان موقع به کې موږ ته راکړې شوه. خوشقسمتي ګڼو. خو دې ځای کې د خلکو چې څه وس دست هغه کوي، د مدرسې سره کوي، تعاون کوي او د دې ځای نه واله چې هغه ځای پورې دا مدرسه ورسېدله. زما مقصد دا دی چې زبرګه میاشت ده د خیرات زکات د الله کورونه الله جوړوي، پاتې کېږي به نه، بل ځل سالانه تقریبي دې کې به ډېره ښکلې مدرسه وي. خو بیا خو تاسو ته پکې مقدر کوو د الله کور ځان له جوړول دي او د الله په دغه کور کې خو تاسو چرې مرسته او کومک کوي نو قاری روح الله صاحب د تعریف محتاج نه دی او زمونږ فخر دی. مونږ چې په څومره فخر وکړو نن چې دا کومه دستوره را جوړه کړې وه نو ډېره د ستاینې ده. قاري صاحب ورته زه نمبر هم ویم کتونکو، ما بیا ویم چې د الله کور الله جوړي. دا ما سره چې خوا کې ولاړ دی دا د پشکلاوتي قامي جرګې ضلعي جنرال سیکرټري یوسف مومن دی. خدای وس ورکړو په خپل علاقه کې مدرسه هم جوړه کړې ده، سالانه تقریب پکې کېږي. جومات چې کوم دی په مین روډ باندې خورو مفتی آباد کې تاسو ګورئ د الله په کور کې لګولې ده. ضمیر خوشحاله دی په دغه نیمه شپه چې کوم دی دین د تقریب کې موجود دی. خو زه سرکرده د دې کلي نه علاوه زه څوک سیکومه یا د زیم یونین کونسل چې کوم دی خلک راغلي، شیرپو راغلي، تنګي راغلي، 400 نه پکې راغلي، په دې کې کوم قاریان راغلي د کراچۍ وو، د مردان وو، د ملکن ډیویژن وو، ورسره چې کوم دی د مصر او د بهر ملکونو چې کوم دی تنزانیا راغلي. نو زما د دې پروګرام هغه خیرات هغه تاسو بار وړاندې کوو. مقصد مې دا دی چې تعاون را سره وکړي په دې مدرسه کې چې دا څومره ښکلې جوړه شي. نو زمونږ د قاري صاحب له الله پاک چې کوم عزت ورکړی دی او د 400 په کچه خو په لومړي ځل او خو د پاکستان په کچه باندې چې داسې عالمي قاریان راځي چې کوم قاری دلته کې تلاوت کوو په 53 ملکونو کې چې کوم دی اول راغلی. قاری صاحب
نن دستوره وشوله موږ لرې ډېره خوشحالي راکړله دغه د شعبان شپه چې کومه ده ډېره ښکلې شپه زه خو ډېره خوشحالي محسوسوم خپل ځاني دا خولې راماتې وي ګرمي وه خو دا خولې دومره خوږې دي که نه چې هغه وجود هم سپک شوی دی چې زه ما سره الفاظ نشته زه څه خبرې کوم خو د تعاون نپیل لپاره دغه کوم قاري صاحب څه وایي تاسو بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله د هر سنه مخکې خو زه د تمامو راتلونکو ملمنو شکریا ادا کوم خاص کر د مصر نه چې کوم قرا راغلي او تنزانیا نه کراچۍ نه مردان پېښور نوشهره او زموږ د ضلع 400 څومره قرای کرامو څومره درانه ملمانو د علاقې څومره معززین مشرانو د ټولو مشکور یم دا وخت داسې و چې موږ د ټولو خدمت هغه شان ونشو کړی او دا ټول د عزت قابل خلک دي زه د ټولو مشکور یم ما سره الفاظ نشته چې زه په هغه الفاظو د هغې شکریا ادا کوم خصوصا د حاجي صاحب د حاجي یوسف مومن صاحب الف خان شرفاو صاحب دي او دغه رنګې د څومره قرای کرام حضرت مولانا عبدالصمد صاحب جناب حضرت مولانا قاری محمد قاسم صاحب فضیلت الشیخ المقری محمد کامل صاحب او دغه رنګ جناب فضیلت الشیخ عبید ادریس صاحب او جناب زین العابدین صاحب قاری فاضل وجدانی صاحب قاری سیف الله خالد صاحب دا څومره قرا راغلي قاری اسد الله حقانی صاحب او دغه رنګ قاری شبیر بلالی صاحب دا ټول قرا د دې ټولو مشکور یم د ټولو علاقې والا د پولیس والا د ادارو د تمامو اراکینو ډیر مشکور یم دغه تلاوت دغه مینه محبت دی الله خپل دربار کې قبول کړي او ما سره خو الفاظ نشته او نور نه خبرو چلم رانه هیر شوی نن د خوشحالۍ حد الحمدلله ډیر پریشر موجود د پریشر نه پس چې کوم ډیر په پرام نه توګه باندې ډیر پر امن او د خلکو د مینه الحمدلله زه خو ما سره الفاظ نشته چې تاسو سوي پکی بجلی پیټینګ او بیا داسې مدرسې ته د بغیر مل خلک راوستله نو دا اعزاز دی که نه دا موږ اعزاز ګڼو الحمدلله الحمدلله رابطې څنګه شوي اصل کې چې دوی کله دغه ته رالل پاکستان ته نو زموږ چې کوم قرای کرام دي موږ خو دې محافلو ته ځو بین الاقوامي عالمي چې څومره محافل حسن خیرات کېږي نو هغې کې زه په خپله تلاوتونو لزم نو هغوی ما سره رابطه وکړه چې موږ به ستاسو مدرسې ته خامخا درځو او دا قرا به درولو نو ما هغوی ته وویل چې هلکه ما سره انتظام نشته زما مدرسه اوس هم زیر تعمیر ده تاسو وګورئ دلته پیټینګ نشته دا موږ عارضي تارونه ګایولي دي بره دا د پلستر شروع دی مقیم طالبان دي ډېر تکلیف دی باترومونو سیټ اپ نشته دي کې ډېر د تعمیر کمی دی دلته د ګریل کمی دی اکثر د طالبان 400-500 واړه دي اکثر پکې راپریوځي غریبانان څو ځل راپریوتي هم دي ما هغوی ته وویل چې یاره دا زما د وس خبره نه ده هغوی وویل چې هر څه یاره دا قرا وایي موږ ستا تلاوت ورته اورولی دی هغوی ته هغوی وویل چې یاره خامخا به دوی خواله ځو او دوی ګرځي په دې قاریانو باندې او د دوی چې کوم قاري کوم ځای کې څه ناڅه خدمات وي د هغې له ډاډ او تسلي ورکوي دوی به خامخا ستا خواله درځي ما ورته وویل چې زه به څه طریقې سره دا کوم ځکه دوی خرچې د دې نور دغه وي ته هر څه نه بېغمه شه نو بیا دلته زموږ علاقه کې ماشاءالله زموږ کلیوالو ما سره ډېره مرسته وکړه محله کلال آباد مرغزار جانس آباد د شیرپاو د محلې هرې محلې دغه رنګې ټول ملګري د تنګي شیرپاو د ضلع 400 د ګوټ نه خلک راغلي حاجي زین الله صاحب حاجي نعیم صاحب دي دغه رنګې بنارس صاحب دي حاجي فضل دیان صاحب دي دغه رنګې ناظم عابد کمال صاحب دي زه به کوم نومونه علم زما محله ټوله الحمدلله بچې زورجان صاحب دي دا ټول لګیا وو دا خدمتونه کول چا پارکینګ کو دي ګلالو جوانانو مقصود جان صاحب دي دغه رنګې فیض محمد صاحب دي زه دا ټول زما داسې دي لکه رونه مې دي ښی لاسونه مې دي بیا زموږ د مدرسې قاریان او دا طلبه کرام او زما مشر ورور مفتي عتیق الله حقانی صاحب دی ټولو په ډېر اخلاص سره الحمدلله دغه خدمت وکړو الله دې قبول کړي او زه حاجي صاحب دي ته وایم چې الفاظ دوی وایي ما له خو الفاظ نه راځي قاري صاحب په دې کې لږ د خپل نمبر راته ووایې داسې خلک شته دي چاته پته نه وه جی نمبر راته ووایې زما خو 0317 96 36 900 نمبر دی 0317 96 36 900 دا زما نمبر دی کتونکو په دې باندې واتس اپ هم د خدا دی خبرې په مقصد باندې زه اوس رسیدم د تنزانیا نه د مصر نه قاریان زمونږ د قاري صاحب تلاوت اورېدو له راغلي وو چې څنګه هغوی رالل نو قاري صاحب ته تلاوت شروع کا نو دا موږ چې ولکه استقبال ورکړو یقینا خوشحاله لاړل شرپو خلکو چې کومه مینه ورکړله نو دا د قاري صاحب شروع کې ما خبر وکړله چې هر ځای کې تلاوت او د دې اواز چې کوم دی په دې پروګرام کې به درته لږ وروم او نور بیا مکمل اورېدی شي بیا قاري احمد کاشا چې کوم دی د قاري صاحب شاګرد دی چې اوس ملیشیا ته سعودي عرب ته روان دی دعا ورله کوي چې د ملک نوم روښانه کړي د پاکستان په کچه باندې هغې واړه اغوستی دی او یوسف مومن صاحب نه خو خصوصي دا غوښتنه لرم چې زمونږ د مدرسې لم سیلان هم وکړي په عین موقع باندې او نن هم دستوره وکتله چې څه وایي او زه کتونکو زمونږ د پشکلاوتي قومي جرګې ضلعي صدر دی سود جنرال سیکرټري دی ضلعي جنرال سیکرټري دی سود
آیس قبضه ماپ یا چرته ظلم کیږي بالکل ورته ویل شو د په ضد باندې جهاد کوي. جهاد څه وایي؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه د الف خان شیرپاو او د قاری روح الله صاحب. زما په خیال نن چې کومه دستوره وشوه دا زمونږ د پښتنو لپاره، زمونږ د صوبې لپاره، زمونږ د پوره پاکستان وطن لپاره د عزت وړ ده، د رحمت وړ ده چې شاید زمونږ ګناهګار د دې د وجې ځوانانو د 19 کالو ماتې پوښتنه وکړه او دا د جامع ازهر نه فارغ دی. دا یو د تنزانیه دی، یو د مصر دی. جامع ازهر هغه مدرسه ده چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه د خاندان په نوم باندې د دې مدرسې بنیاد خودل شو. کومه مدرسه چې په مصر کې جوړه ده په دې کې حفظ کیږي، ناظره پیش کیږي، په دې کې درس نظامی کیږي، په دې کې میډیکل کالج شته دی، په دې کې انجینیر شته. دا پوره یو کمپلیټ یو داسې اداره ده چې عصري او دینی تعلیمونه پکې کیږي. نو دا دوانه قاریان چې کوم راغلي دوانه د جامع ازهر نه فارغو، خو د دې هر څه د دې برکات او د دې هر څه د شمله منګه د قاری روح الله صاحب په سر باندې زګه تړو چې دومره معتبر خلک دا په کتو کې واړه لکان ځوانان ښکارېدل. خو د دوی سره ماشاءالله چې دا څومره رحمتونه او برکتونه براغلي زمنګ دی وطن ته، دی کلی ته، دی ضلع ته، نو هغه کې به کمې نه وي. خو که دویمه خبره ونه کم زما په خیال کې ډېر خلک خبر شوي دي. د الف خان د خبر نظم خبر شوی، ما ته ټلیفون کړی چې دا ځای کوم ځای کې دی، دا مدرسه کوم ځای کې ده. نو زما په خیر الف خان پکې خپل حصہ چولې ده او فیض محمد ما اخبار کې مو کتل او په ریډیو دلبر باندې د الف خان وینا ونه من خبر شو. ما خپل مرګري خبر کړو، ځان سره مې بچیم راوستي دي ما چې دا سعادت هم حاصل شي او په دې پروګرام کې شامل شو. وجر الف خان لم خدای ورکړي او قاری صاحب خو ماشاءالله چې څه کوي هغه دنیا وکتل. خو به دا دعا موږ دپاره مو کوي. ما هغه ورځ زموږ مدرسه کې دستربندي وه، ما دا ټول طلبات او علما ته سوال کړی، غټ غټ زموږ مولانا قاسم صاحب پکې غټ غټ عالمانو. مال دعا وکړي چې زموږ په خاندان کې خدای پاک عالمان حافظان لوی لوی کبرا څنګه چې زموږ 400 کې دي، مولانا سنجان صاحب وو، ډاکټر شیر علي شاه صاحب وو، د قاری صاحب دي، د مفتی صاحب دي، په شان خلک زموږ په خاندان کې خدای پیدا کړي. باقي الف خان یو خبره اوچته کړه او زما په خیال منګه مو کتله چې د مدرسه کې ګوري نو ماشاءالله یو نامور او یو خسته د هر څه نه ډکه مدرسه ده، د نور نه ډکه ده. خو نور دپاره دنیایي رڼا پکار ده او رڼا پکې نشته. نو الف خان هم بار بار دا ویل چې د علاقه کې معتبر خلک شته، وزیران شته، گورنران شته، تیر شوي دي، نور زمیندار شته، لینډلارډ شته دی. نو هر چا له پکار دي چې دې مدرسه کې خپل حصه واچوي. زه به خپل طرف نه ووایم او ویل نه دي پکار، د ریا دپاره نه ویم. ما قاري صاحب ته پټ ویل چې په دې مدرسه کې د فټینګ دپاره څومره تار لګي هغه زما په ذمه شه. انشاءالله قاری صاحب او الف خان سره به رابطه یو انشاءالله په دې مدرسه کې چې څومره د فټینګ تار لګي هغه زما په ذمه شو انشاءالله. او نور هم دعا کوو چې خدای پاک موږ د دې خادمان وګرځي او موږ نه خدای پاک خدمت واخلي. دعا کوئ راله په زړه کې مې درد دی. په کلي کې داسې ماته ګوډه جونګړه ده، کور کې مې ویلي چې که زه کله وفات وم نو لږ لږ څیز خرڅوئ او دې مدرسې له ورکوئ. دا مې خدای څخه عهد دی. او الله دې زموږ د ټولو پښتنو له، ټولو پاکستانو له، ټولو مسلمانانو له توفیق ورکړي چې دغه شان پروګرامونه جوړ کړي. او روح الله قاری صاحب ته مې دا خواست دی د دې میډیا په ذریعه مخامخ هم ولاړ دی چې موږ هر څه ته تیار یو. زموږ مدرسه کې ماته ګوډه ده خو همدغه شان یو معتبر پروګرام پکې موږ دپاره ارینج کړه. هر ځای نه چې د بار طلبای علمای او که په وطن کې دن نه یو انشاءالله موږ به هر خدمت تیار یو. موږ دپاره همدغه شان یو پروګرام تیار کړي چې زموږ علاقه کې خدای پاک دا رونق او رڼا خوره کړي. ډېره مننه الف خان شیرپا ستاسو. څومره چې د میډیا آج والا، مشرق والا، دلبر ریډیو والا، خاص کر ادارې زموږ د پولیس والا، ډي پی او صاحب او دغه رنګې ډي اس پي صاحب دي، زموږ تاڼه عمرزی، تنګي، ډکې، زیم والا، چوکۍ، شیرپاو دې ټولو موږ سره شرکت وکړو. زه غواړم چې ستاسو په خولې د هغې شکریه مه ادا کړم او د هغې ستاینه وکړم. ډېره مننه کتونکو. ما په سټیج باندې ولخه باقي الف خان تشهیر کو. نو زمنګ د 400 کې یو پشکلاوتی قومي جرګه جوړه شوې ده. هغه جوړه شوې ده د معاشرتي برایو د پاره چې هغه کې آیز دي، نشاور سيزونه دي، کلو کې جګړې دي، دشمنۍ دي، د هغې ختمېدو دپاره. نو ابراهیم حاجي صاحب صدر د ضلع، نور زمنګ هر تحصیل کې کابینه جوړه شوې ده.
تحصیل تنگي کې زمونږ صدر شته دی ډاکټر الماس دی په 400 کې دی حمید خان تورنګزی دی په شب قدر کې دی رحمت مومن دی په هر تحصیل کې یو صدر جنرال سیکرټري او دغه سره پوره کابینه جوړه ده نو به کې د چا په ګردو نوا کې څوک نشي خرڅي او څوک اسکی کله چا په گاوند کې په علاقه کې څوک داسې کارونه کوي چې داغه نه زمونږ د پښتنو ته د مسلمانانو ته د وطن خلکو ته نقصان رسي نو زمونږ د درې وانه تحصیلونو کې صدور شته دی زمونږ په مرکز کې شته دی او د خدمت لپاره موږ هم د الف خان دی د زمونږ نوم تړلې دی او د دې پشکلاوتي بنیاد کې ګوري الف خان خې دی او یو مرګره د سره بلو دای بانی دی او ان شاء الله چې چاته د معاشرتي برایون نه سم مسایلی مولوی صاحب هم لاندې الف خان هم نږدې دی موږ 400 کې اوسېږو هر تحصیل کې زمونږ یو کابینه شته چې داسې غلط سيزونه هغې ته به ګوته کوي ان شاء الله خدای به د هغې مخنیوی کوي ډېره مننه ډېره زیاته مننه څنګه چې یوسف مومن صاحب دغه ذکر وکړو کتونکو د هغې مقصد نه ووټ دی او نه نوټ صرف د دې علاقې نه برایې ختموله یوسف مومن صاحب خاندانی اجتماعي هر لحاظ سره په خپل کلي کې چې څنګه ما ذکر وکړو مدرسه جومات داسې نور جوماتونه خیرن پمپ په پسونو دوبه کې روزګار کړی دی او چې څه ګټلي دي نو خپل علاقې ته وروړي دي د کلي علاقې سره ډېره زیاته مینه ده پته چې زه څومره بحث وکړم خو چې دی ما کله د تعقیب کې ولید نو ما یې خالي به رانه نه ځي خو بیا د هغه د خپلې د تقریب نه دومره متاثره شو ګینې نور دا نه دا زموږ مدرسه وه زما په قدغن هم دی او دا نن چې د دې کوم جهاد کوي دا کمې جرګې له چې دوی ملا ورکړې ده نو دا ډېر ګران کار دی ځکه چې په قسم قسم مشکلات ورته مخې ته رالل خو همت یې نه دی بایللی او نن ورسره په زرګو خلک ممبران دي نو موږ ول ملاتړ لاس ورکړی دی بیا به هم ورکو او زموږ سره ملګرتیا کړې ده او زموږ په اوږه باندې کلک لاس یې ښودلی دی زموږ یې ملاتړ کړی دی نو موږ یې ملګرو دعاګوی هم ورته کتونکو الله پاک فیصلې په نیتونو کوي یوسف مومن صاحب ووایي چې یاره ویل نه دي پکار خو ویل هم پکار دي ولې چې هغه کومه فیصله کړې ده په نیت باندې کړې ده او موږ په دې ټول پروګرام کې خلکو له دا دعوت ورکړو چې موږ سره د مدرسه کې کومک وکړي مرسته وکړي نو د پیټنګ هم ذکر کوو بار بار هم کوو هغه یوسف مومن صاحب چې کوم دی نو هغه ومنه دعا ورته تاسو هم کوئ موږ هم دعا ګویو او دا کلال آباد او جانس آباد او مرغوزار دا خلک چې کوم دی نو دا خو به هغه خو به دعاګو ورته بل بچي ورسره راغلي دي شان ذکر چې څنګه وکړو موږ سره وړوکې رالوی شو اوس خو تکړه دي نو شانه راشه که نه مړه حاجي صاحب سره نن راغلي نن د پروګرام کې څه ولیدل څه وایې ډېر زیات برکت رالی یقیني چې زه خو درته ووایم د زړه مې ژړل اوښکې راکې وي خو بار ووتم او نو اوښکې مې صفا کړې واپس رالم دننه جي د زړه نه داسې نه چې یو شکل یو شوبات وښی سړی د زړه نه ژړا راتله جي برکاتو جي بالکل هم جړېلي برکاتو والد صاحب چې کوم دی د علمو سره ډېره زیاته مینه ده مدرسو سره بیا خو الحمدلله په تاسو خدای پاک دا رحم کړی دی چې یو بنیاد یې ښودلی دی هلته مدرسه هم شته جومات هم شته بالکل نو کله کله والد صاحب په دې خوشحالېږي څه وی ولې نه جي بل ته م وایي چې راځئ چې رامایلی شي جي صحیح کتونکو څنګه چې یوسف مومن صاحب ووایي چې الله دې زما په خاندان کې علم پیدا کړي مدرسې له علم له تنخواه هلته چې څومره سټاف دی هغې له تنخواه د هغې بل دغه مدرسه کې هر کال سالانه تقریب کېږي او دومره غټ تقریب پکې کېږي موږ وله الحمدلله درېیم کال دی چې مسلسل ورلځو او بیا غټ خیرات هم هلته کې کېږي نو دا خدای پاک په یو ډېر غټ رحم کړی دی او دا ډېر کمو خلکو ته دا موقع ملاوي کوم چې یوسف مومن صاحب خو چا د نږدې نه سټډي که چې دا څنګه انسان دی همیشه یو خو دروغ یې نه لګي ما ورته یو ورځ دروغ ویلو ما نه غوسه شوي و دروغ خفه شوي بیا دروغ داسې و چې زه بس یو ځای کې وم او زه بیا هغه ځای ته ورسېدم او دوی راباندې رالل نو یو چغلي خوري یې نه ده خوښه دروغجني یې نه ده خوښه اصولي کس دی د پاټلۍ نه خوا دې خوا کېږي نه نو دا ډېر کم خلکو له خدای پاک دا خوبۍ ورکړي دي او د داسې خلکو چې څومره صفت وکړي نو بل ته ترغیب شي خدای دې من کې داسې عادت را پیدا کړي نو نن دغه دستوره چې کومه ده څنګه چې شا نه وي نو دغه شانتې جړاګانې وي سترګو نه اوښکې وي عمر رضی الله تعالی عنه خو وي د خور تلاوت وری د هغې نه متاثر شو مسلمان شو نو نن موږ په نوم مسلماني ده حقیقي مسلماني ده کې نشته زمونږ منافقت موږ کې دی چغلي خوري موږ کې ده اغلا ډکیتي موږ کې ده الله هم د سم مسلمانان کې او الله له داسې غونډو چې کوم دی توفیق راکړي چې هغې کې موږ شامل شو نن ډېره ښکلې دغه ده قاري صاحب سره ایخ په نیغه رابطه کولی شي او دا مدرسه به انشاءالله جوړو ډېره مننه خوشحاله